السلام د ژوند هغه فلسفه او د هغه په ژوند کې چې څه په هغه تېر شوي دي انشاءالله هغه به وایو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. صدق الله العظيم. دا حضرت نوح علیہ السلام د آدم علیہ السلام نه وروسته دغه په اولاد کې یو جلیل القدر پیغمبر تیر شوی دی. الله تعالی په د باندې د آدم علیہ السلام نه وروسته چې کوم په قران کریم کې تذکرہ ده نو هغه وحی را لګلې شو کې یو پیغمبر نوح علیہ السلام د په زمانه کې یو پنځه نیک خلق په خوا تیر شیو د یو نومو ود د بل نومو سوا د بل نومو یغوس د بل یعوق او د بل نسل د دغه څلورو سره خلکو ډېره مینه وکړه. که زمونږ په دې علاقو کې پښتنو په علاقو کې خلک وایي پیر بابا دی کاکا صاحب دی یا داسې قومي بل څوک مشري نو دغه شان نیکان خلک تیر شي نو هغه نیکانو خلکو په نوم باندې بیا خلکو بوتان جوړ کړه تصویرونه یې ورله جوړ کړه او وایي چې در دې لپاره چې یاره زمونږ نه یېرېږي نو دا بیا ځان سره ساتل بیا د هغې نسلونو بیا د نوح علیہ السلام په دور کې بیا خلکو د هغې په نوم باندې عبادت کوي. نوح علیہ السلام ته الله تعالی دا کار حواله کړو چې ته ولګاو دا خلک د توحید په سبق باندې پوه کړه د توحید عقیده ورته یاد کړه. نو حضرت نوح علیہ السلام 9.5 کاله خپل قوم ته دا نصیحت کوو چې یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره ای زما قومه د الله عبادت وکړئ په یوازې پاسه لکه نوح علیہ السلام خپل قوم ته د توحید درس ورکاو. نو چې د توحید درس یې ورکاو نو 9.5 کاله چې سړی په یو خبره باندې ټینګار کوي نو پکار ده چې دا ټول خلک مسلمانان شي کویله او یا اتیا کسان یا دریات یا څلور او یا دا کسان ورسره شو مسلمانان شي ورسره د قوم د نوح علیہ السلام د دعوت د هغې قدر ونه کړو په هغې باندې ایمان رانوړو. نو نوح علیہ السلام ته یو ځل الله تعالی وی یا نوح لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. نوح ستا په قوم کې چې چا په تقدیر کې ایمان و چې ایمان یې راوړو بس هغې ایمان راوړی نور ایمان نه راوړي. تاسو په دې کلاس کې که نه بعضې هلک استاد یې کله وهي کله جرمانه کوي کله ورته قاریږي کله ورته خیرې کوي کله ورته خولې نه کنځلې مول خو چې په هلک اثر ونه کړي بیا ورته استاد څه وایي وایي هلکې زه ته پکې باچا شم تا سره به زه څه وکړم په والو ته نه یې په قار ته نه یې په بدو ردو ته نه یې نو څه در سره وکړم کومه طریقه به صحیح کار نو په دې وجه یې باچا نو الله تعالی نوح علیہ السلام ته وایي ستا دا قوم دا باچان دي سري باچان دي لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. نوح علیہ السلام الله تعالی نه دعا وغوښته وی یا الله چې ته وایې چې نه کېږي نو زما خو زړه وچاو ځکه چې دې که زه وایم چې خدایه دا نن به ټیک شي سبا به ټیک شي زه وایم زه پلار یې غلط دی نو زوی به خدای پاک را پیدا کړي هغه به بچي به را پیدا شي هغه به مسلمانان شي خو په دې 9.5 کاله کې لم یلدوا الا فاجرا کفارا چې بچی پیدا کېږي د پلار نه غټ الله تعالی انی اعلنت لهم واسررت لهم الله د پړاګه جمتینی موکړي پټ پټم د هر یو خپل لړ خدای پاک د ایمان فلا یؤمنو الا قلیل لک خلق ایمان راوړی ایمان نه راوړي نو یا الله د فکر وسو وکړه رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا یا الله چې په دې مخ د ځمکې یو پاتې هم د چې ټولو مګې استمیرات نو الله تعالی ورته وی دا اجیبت دعوتکما ستا دعوت دعا څه شوه قبوله شوه نو ورته وی دی یوه کښتۍ جوړه کړه دا قوم د ټول غرقومه خو چې ستاسو کوم ملګري دا بچ کوم نو کښتۍ جوړه کړه نوح علیہ السلام یا الله د کښتۍ نشم جوړولی ویل ته واصنع الفلک باعیننا واهینا زه درته چل خیم او زه ورته ګورم دلته کوه کار کوه زه درته چل خیم نو بس الله نوح علیہ السلام کښتۍ جوړه کړه خلکو پسې ملنډې کول چې کله عذاب شروع شو نو نوح علیہ السلام ته لا پته نه وه چې زما په خپلو خاندان کې داسې څوک شته چې هغه زما څه مخلص دی یو زوی و کنعان په نوم باندې هغه هم د هغه نورو خلکو سره وه نوح علیہ السلام ورته ویله که راځه شا به زموږ د کښتۍ ته راوخېږي ځکه الله ورته ویلو
چې کله ستا په کور کې د تنور نه اوبه روانې شي، تنور کې اوري کې اوبه اور او چې ستا د تنور نه اوبه روانې شي نو پته ولګېږي چې اوس عذاب شروع کېږي. ته څه چل وکړه، ته په دې کښتۍ ته بیا خپل ملګري وخېږه. نو چې کله هغه کښتۍ ته خلک خېجول نو هغه زوی ته یې بچیا راځه، هغه ویل زه نه ځم. ویل ولې؟ ویل عذاب راځي. ویل څه چل دی؟ ویل سیلاب راځي. ویل نه چې سیلاب راځي به هغه کوړیانو ته وخېږه ماړولې، په دې کې اوبه راګڼې شو ډک شو. چې ډک شو وهیله بینهم الموت، د نوح علیه السلام او د زوی په منځ کې یوه چپه راغله. بیا نوح علیه السلام خپل زوی نه دی لیدلی. څو ورځې په 50 ورځې به یې 40 ورځې به یې 15 ورځې به یې عذاب دغه شانې وچلېده. د مخ د ځمکې نه هغه ټول کافر الله تعالی داسې تباه کړه څنګه چې نوح علیه السلام دعا وکړې وه چې رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. نو بیا الله تعالی هغه طوفان چې ختم کړ، نوح علیه السلام په جودي غر باندې کوز شو او بیرته دنیا د مسلمانانو نه آباده شو، کافران ته ورک شو. نو بیا د هغې نه وروسته زموږ انسانیت چې دی د نوح علیه السلام ځان زامنو دغه یو زوی نه بیا نسلونه وچلېده، د پلاني یافیس او حامو د هغې نه بچي وچلېده او د هغه دغه ملګرو او یو کسان د بچي وچلېده. او دا د نن مونږ انسانان چې یو نو مونږ نوح علیه السلام ته آدم ثاني وایو. اول آدم علیه السلام نه پیدا و او بیا د هغې نه وروسته انسانیت د چا نه وچلېده؟ د نوح علیه السلام او د هغه د ملګرو نه. نو دا کیسه قرآن کړې ده. راځئ چې د قرآن په مختلفو سورتونو کې چې کوم آیتونه دي چې هغه ته موږ ووایو. اعوذ زه پناه غواړم بالله د الله سره من الشیطان د شیطان الرجیم رټلی شوي نه. بسم الله شروع کوم په نوم د الله الرحمن چې ډېر زیات مهربانه دی، الرحیم او همیشه مهربان دی. لقد یقینا ارسلنا من ولېږه نوحا نوح علیه السلام الی قومه خپل قوم ته. فقال نوح علیه السلام ویلو خپل قوم ته چې یا قومي ای زما قومه اعبدوا الله عبادت وکئ د الله، ما لکم نشته ستاسو من اله څوک د عبادت قابل معبود غیره د الله نه علاوه. انی بشکه د اخاف یریږم علیکم په تاسو باندې عذاب د عذاب یوم ورځې عظیم لوی. قال الملأ ویل هغه سردارانو من قومه د قوم د هغه نه انا بشکه موږ لنراک یینو ته فی ضلال چې تا په خطا کې مبین ښکاره. قال نوح علیه السلام خپل قوم ته وی یا قوم ای زما قومه لیس نشته بی په ما باندې ضلالتون څه ګمراهي، ولکنی خو زه رسول پیغمبر یم من رب العالمین د رب العالمین د طرفنا. ابلغکم ز رسوم تاسو ته رسالات پیغامات ربی زما د رب، وانصح او زه خیرخواهي لټوم لکم ستاسو دپاره، واعلم ما ته پته ده من الله د الله د طرف نه ما د هغې خبرو لا تعلمون چې تاسو ته پته نشته. او عجبتم آیا تاسو تعجب کوئ ان په دې خبره جاءکم چې راغی تاسو ته ذکر نصیحت من ربکم د طرف ستاسو نه علی رجل په داسې یو سړي منکم چې ستاسو په دې قوم کې وخت تېر کړی دی لینذرکم د دې لپاره پیغمبر شو چې ویری تاسو ولتتقوا او بل دا چې تاسو د نافرمانۍ نه ځان بچ کړئ ولعلکم بل د دې لپاره چې تاسو ترحمون رحم در باندې وکړی شي. فکذبوا پس دوی دروغجن وګڼو هود دی فانجینا موږ نجات ورکړو هود له والذین هغې کسان لماهو چې وو د ده سره په الفلک په دې کښتۍ کې واغرقنا او موږ ډوب کړل الذین هغه خلک کذبوا چې دروغجن یې ګڼلي وو بآیاتنا آیتونه زموږه انهم بشکه دوی کانو قوما داسې قوم عمین چې هغه ړوند قوم و. بل سورت هود کې بیا دا قصه یو دغه داره پهلو داره چې ولقد ارسلنا موږ لېږلی و نوح علیه السلام الی قومه خپل قوم ته. نوح علیه السلام خپل قوم ته ویلي و انی زه لکم ستاسو دپاره نذیر یرونکی یم خبردارونکی یم مبین ښه په ډاګه. الله تعبدو ګوره عبادت مه کوئ الا الله مګر د یو الله عبادت کوئ. انی بشکه د اخاف یریږم علیکم په تاسو عذاب د عذاب یوم ورځې علیم دردونکي. فقال الملأ اول سردارانو الذین هغې سردارانو کفرو چې کافرانو من قومه په قوم د نوح علیه السلام کې نوح علیه السلام ته وی ما نراک موږ نه ګڼو تا الا بشرا مګر تو یو انسان مثلنا زموږ په شان، وما نراک موږ نه ګڼو تا اتبعک ستا سره تابعداري کړې ده، وما نراک موږ نه یینو تا لره اتبعک چې تابعداري کړې ستا الا الذین مګر هغه خلک یینو هم چې هغې ارادلنا زموږ د قوم کمزوري خلک دي بادي الرأي بې سوچې سمجې پیروي کوي. وما نرا موږ نه یینو لکم ستا دپاره علینا په موږ باندې من فضل څه غوروالی بل نظنکم خو خیال دی په تا باندې کاذبین چې ته دروغ وایې چې د پیغمبر یم. قال نوح علیه السلام ورته وی یا قوم ای زما قومه ارأیتم ما پوهه کوئ ان کنتو که زه یم علی بینة په یو واضح لار من ربي زما د رب د طرف نه وآتانی او راکړی مالا الله تعالی رحمتا رحمت من عنده د خپل طرف نه وعمیت او پټ شوي علیکم ستاسو نه تاسو ته حقیقت نه معلومه ماته الله تعالی د هغې حقیقت راښکاره کړی. نو انلزمو ولې د ونښلومه کوم په تاسو پسې ها دغه هدایت
وانتم او تاسو بلها داغي کارهون نافقون کیه تاسو باندې خو غیر په زور نه خلم تاسو هدایت نه غوښم په زور په هدایت په لار روان تم یا قوم ادم قام لا اسلكم ذن غړم تاسو علی پر تبلیغ باندې مالن مال ان اجری انا د مزدوری زما الا علی الله مگر په الله باندې وما انا تاسو وای چې دم خلق کمزوري استعمال غري نو ما انا نه يمزو بتواري دین شړون کې الذين اغي خلق لرا امنوا چې ایمان راوړل اگر چې تاسو یې بدنه انهم ذکذوی ملاقو ملاویږي بربهم د خپل رب خواته درب سره نو چې درب سره ملاویدون کې دی نو درځان ولې وشرم د خدای سره د خلک را غونډوم چې درب نه لري ولکنی خذو اراکم غنم تاسو قوم چې تاسو چې قومیت جهلون څخه جاهلانیه بیا په سورۃ هود آیت نمبر 11 د 30 نمبر نه 35 پورې بیا بل انداز باندې ويا قومي او نوح عليه السلام فالقوم تو يا قومي اذا ما قام من ينصرني سوق بچ کی ما من الله د الله عذابنا ان ترتهم کچرت د خپل مرګري و شړم د ځانم افلا تذكرون آیات سو غور نه کوي ولا اقول ذنم لكم تستعندي چې ګنې د ما سره خزائن الله خزاني دي د الله ولا او نظر تداوي ما چې اعلم الغيب ګنې غیب باندې پیګم ولا او نظر تداوي ما ولا او نه اقول ويم د تاسو چې اني د ګنې ملک ملائکه موت انسانانه ولا اقول او ذنب ما للذين اغي خلق تا تذري چې سپکه غني اعینکم تاسو سترګې دا تاسو سترګې چې هغه ته کمزوري وای نو زه هغه نه غنم چې غني لن يؤتيهم ور بنه کی چرتم دویل الله والله تعالی خیر خیر تاسو خوای چې دا به خیر دي زنویم چې دا به خیر دي خیر دي سره دي الله اعلم والله تعالی تفتر بما اغس في انفسهم چې دي بلونو کې کمیرا دي انی زبا کچرت د خپل مرګری ددان وشړم انی زبا اذن په دغه وخت کې من الظالمین د ظالمانو نه یم قالو قوم ورته یا نوح انه علیہ السلام قد جادلتنا تا ډېری جګړې وکړې زموږ سره پکسرتا او ډېری دی وکړې جدال نه باسونه زموږ سره فاتنا استرا ولا بما اغعذاب تعيدنا چلاته منګ یاره ان كنت کچرت تی من الصادقین رښتیا پیغمبر قال نوح علیہ السلام ویت ورته وی انما بشک یاتیکم راضی بتاست به دا عذاب الله والله بدر تراولی یاتیکم را ولی په تاسو باندې به دا عذاب الله والله تعالی زینه شمرا واسطه ان شاء الله ان شاء الله غختم وګوره کله عذاب را وستنو ما انتم نه ګوره بیا تاسو به معجزین چې ځان بخلاص کې دا غینه والله بعاجز کې ولا ينفعكم او بیا بدر تر پایدا نه رسې نو شي زمانسیت ان اردتو کچرت ان اردتو زما اراده نه ان انسالکم ان اردتو اگر چې ز اراده وکما ان انسالکم چې نصیحت وکم تاسو ته زما نصیحت تاسو ته پایدا نه کوي اگر چې دا غواړم چې تاسو سره نصیحت وکم ان کان الله نه الله تعالی ان کان الله کله چې الله تعالی یرید غواړي ایغیکم چې گمراه کی تاسو چې الله تاسو د گمراهین را غونډول په زور نه کوي نو زه نشم کولی و ربکم د الله رب دې زمان لا ينفعكم نفسي پایدا نه رسید تاسو زما نصیحت ان اردتو کذا ډیر اراده وکم ان انصالکم چې خیر خوای ولکم تاسو لپاره ان کان الله کله تعالی یرید غواړي ایغیکم چې گمراه وساتي تاسو و ربکم د تاسو رب دی و الیه او دی الله ته ترجعون تاسو ټول واپس کولای کېږي ام یقولون ای وای دا خلق افتراه چې کني دی پیغمبر د ځان دا کتاب جوړ کړي قلت وتو ان افتریته کدا کتاب ما جوړ کړی نو تاسو باندې حضور نه دی پالی په ما باندې به اجرامي دما د جرم سزا وانا ذو بريء بيدار يم مما داغي جرمونه تجرمون چې تاسو کوم جرمونه کوي واوهيا او وحي وشين حکم وشو الى نوح عليه السلام تا انه چې شان دې لا يؤمن ایمان راوړي من قومه کستا د قومنا الا مگر من اغسو امنه چې ایمان راوړي قدمنه چې ایمان راوړي فلا تبتئس نو اي پیغمبر نوح فلا تبتئس تغم جن کې گما بما هغه خبرو کان يفعلون چې دي کم کارونه کوي او وسنا جوړه کالفل کوي وکشتي به اعیننا زما د پنګرانای کې زما په هدایت او وحینا زما په هدایت باندې به اعیننا زما د سترګو لاندې جوړه کو وحینا زما په خودلې طریقې باندې جوړه کا ولا تخاطبني خبر بنه کې زما سره په الذين د خلقو د خلاصي د پاره ظلمو چې ظالمان دي انهم دا ټول به مغرقون ډوبېږي ويصنعون نوح عليه السلام جوړول الفلک کشتي وكلما کله چې به هم مره تیرېده علیه د په خوا باندې مل یوم شر من قومه د قومنا سخرون د قوم مشرانو بملنډ کول منه په نوح عليه السلام پسې قال وتا نوح عليه السلام ویل ان تسخروا منا ان تسخروا کتا سو مزاق کوي ملنډ کوي منا په من پسې نو ګوره په ان من بنسخروا بیا ملنډ کوي منکم پتا سو پسې کما څنګه چې تسخرون تاسو نن په من پسې ملنډ کوي پسو بنو درد تعلمون پته بدر تولګي من کم سړی چې یاتیه راشي هغه عذاب یخزي الله په دغه شرمای
ويهل نازل بشي عليه باغبان عذاب مقيم اغا هميشه قائم حتى تردي اذا كلش جاء راشي امرنا عذاب زمغا وفار او روح کی التنور استاذ لا تنور دوبونا قلنا نمغور تول احمل سوارك فيها پدې کې شته من كل زوجين دا هره نر او ماده جوړینا اسنین دوا یعنی نر او ماده واهلك او د خپل کور خلق دي هم الا من سوا د اړ کسان سبقت مخکې حکم تو شوی دی علیه دا په باره کې القول حکم ومن اوغه خلق د ځان سوخه جو امنه چې هغه مؤمنان دي وما امن ایمان نور اور ما هو نوح علیہ السلام سره الا قليل مگر لغو خلقهم شکل عذاب راغی نو الله تعالی نوح علیہ السلام ته اوس ورخه جن وقال او نوح علیہ السلام خپل ملګرو ته ویل ارکبوا ورسواره شي په هدي کشتیتا بسم الله دا الله نم اخلو مجریها او روانیږي بلا کشتی و مرساها او بیا بودريږي یعنی الله ته د ودرېدو د معلوم نه ماته پته لګي چې کوم خو بزو ورخه جي وتا الله به رواني او الله به ودري ان ربي دمارم لغفور بهن کنده رحیم همیشه مهربان ده وهي دا کشتی تجري بهم اغسطي دا ټول پی موجن پچپو کې کل جبال چې دا یو چپا په پشان کې د غرونو غټ غټو ونادا आवाज نوح علیہ السلام ابن قلبی ته په دغه وخت کې وکانه وو دا زوی په معدن لګلري ولیا بني اے بچیا ارکب راوخه جمعنا زم سړي کې استیتام ولا تكن مگر ذ مع الكافرين د کافرانو سره قال غوتو ساوي ذب وخه جمع الى جبل اغه غرتلو پوړیانو يعصمني د غرب ما بچ کې من الماء د دیو د جقنا قال نوح علیہ السلام ورته لك بنصاف الله عاصمه نشت سوک بچ کون کے اليوم من امر الله د الله د عذابنا الا من سوا د رحمه رحمه چې رحم کوي د بارم وحالا وحایل شو بینهما دوړ په منځ کې الموج یو چپا پکانو شو د زوید نوح علیہ السلام من المغرقین د ډوبنا وقیل اواز ورته وشو چې یا ارض ازمکی ابلعی ما کی وبدی ته تیرې کا اخر کې ټول خلک تباشو نو لازم کې ته یا ارض ازمکی ابلعی تیرې کا ما اکی وبدی ويا سما ويا اسمان اقلعي بندك وبنور راورول وغيد الماء او شتو بوچ شوي وقضي الامر او عذاب ختم شو واستوت او ذاك اشتي ودري دال الجودي بجودي غرباني وقيل او اواد وشو بعدا للقوم الظالمين تباشو ظالمان ونادى اواد نوح عليه السلام ربه والرب وقال بالرب خدا ان ابني من اهلي دما خذ ما ذكرنا او الله وان وعدك استوعد الحق حق وعده وانت احكم الحاكمين فیصله ستا اختیار ته بهترین فیصله کې وی الله چې ما ته پته ولګي د ما د ولې غرق شه قال نو الله تلاوت یا نوح ان علیہ السلام دا ستاسو د خجنه پیدا و خو انه ليس من اهلك دا ستا په طریقه نو روان ستا سره یو شان نو انه عمل د عمل غیر صالح دانه کمل نو دا د کافرو سره ملګرو ولا تسالني نور به تاسو نه کې ما د هغه خبرې لیسه چې نشته لکه به ستا غیبان علم اني ذا اعذك نسيتكم تا تو منكم تا ان تكون تشي من الجاهلين دا خلقونه چې پاره خبره کې تاسو کوي قال نوح عليه السلام رب خدا اني ذا اعوذ بك بنا وړم استاسرا ان اسالك د تاسو نستانه ما دا خبرو لیسه چې نه لي دما به باغي باندې علم والا تغفر لي يلا كتا ذ ونبخلم وترحمني يلا رحم در باندې ونکو اكون ذ بشم من الخاسرين د توانيان قيل ويل شو يا نوح انه عليه السلام اهبط بسلام انه خوش بسلام د سلامتی اسرا په کوم ځای کې چې کشته ودرې دا ول د وس خوشا نرته خو یره کېږي چې نه دلته بس څنګه پاتې کېږم نو الله وتعالى بسلام منا زموږ د طرف نه ستاره پر سلامتی اله وبرکاتنا علیک وبرکاتونه وی پتا باندې وعلى امم او باقي قومون باندې ممن د هغه خلقونه معك چې ستا سره دي ټول به برکت یاري و امم او نور قومونه دي سنمتعهم بفائدې ورکو غیلا ثم يمسهم ببرسیاغي تمنا دم د طرف عذاب الیم عذاب دردون کې تلك من انباء الغيب اے محمد صلی الله علیه وسلم دا د غیب خبرونه د نوح علیہ السلام دا قصه نوحیها منګه وحی کو الیک تا وما كنت نویت تعلمها چې تا پته وي انت تا ولا قوم کو نستا قوم تر نوح علیہ السلام د قصه پته من قبل هذا دی قران د ایت نمخه فاصبر نو چې موسی نوح علیہ السلام څنګه صبر کاو نو دغه شان فاصبر تم صبر کو د خپل قوم په مقابله کې ان العاقبه بشک نیک انجام للمتقین د پاره د متقین د الله نه ریدونکي بیا سورۃ شعراء آیت نمبر 105 نه 115 پورې پای کې بیا د قصې د بیان شوی چې کذبت دروغجن وګڼل قوم نوح قوم د نوح علیہ السلام المرسلین پیغمبران یعنی پیغمبر چې یو پیغمبر ونه مني لکه ټول چې نه مني ان اذ قال کله چې ویل لهم دي اخوهم روح دی نوح علیہ السلام الا تتقون تعالی ولې دیریږي انی ذلکم استاذ د پر رسول پیغمبر یما امین امانتدار فتقوا الله تعالی ویریږي او تعونی زما تابعداري وکم وما اسالكم ذنبنا استاذ عليه فديبا من اجر تمزري ان اجر نه اجر زما الا مگر على رب العالمين فرب العالمين دې فتقوا الله تعالی ویریږي او تعونی زما تابعداري وکم قالوا غيوتي ان اؤمن ولمن ایمان راوړو لکه ستا په خبره یقین وکستا په خبره
واتبعك حال دار چې روان دي ستا سره الارذلون زمونږ د قوم هغه کمزوري غریبان خلک. قال نوح علیہ السلام ورته وی وما علمي نشته علم زما بما هغه څه كانوا يعملون چې دی کوي ان حسابهم نه حساب دی الا على ربي مگر زما پر حساب بوس الله کې دوه حساب نه کوم چې ظاهر تا ګورم لو تشعرون کاش چې تاسو خبره کوئله وما انا ونينذ بتوارد شعرون کې المؤمنين مؤمنان ملګری ان انا نينذ الا مگر نذير يرون کې مبين دړاګي. بیا په سورۃ شعراء 116 نه 122 پورې بیا په دې قصې اخیری دغه چې دي د تفصيلات هغه بیا د څه بیان دي چې قالو دی قوم ویلی نوح علیہ السلام ته چې لئن لم تنتهي کتمن نشوي یا نوح علیہ السلام لتكونن نشيب غرهت من المرجومين فکانو د وشتلې شونا. قال نوح علیہ السلام او رب یا خدایا ان قومي دما دي قوم وکذبوني زمانه پر زمان د دروغجن وګڼلم نو پپته یلا ته فیصله وکبینی زما په منځ کې بینهم دلی په منځ کې فتحن ته فیصله ونجنی او یلا منګه بچ ما بچ کو من او خلق بچ کما یې چې ما سر دي من المؤمنین د مؤمنان والدینا والله منګه بچ کو د نوح علیہ السلام ومن او خلق ما هو چې مسلمانان د نوح علیہ السلام سره بالکل کې پکشته کې المشهور په غډه کې کشته کې ثم اغرقنا بهم دفل البعض ورستر نوح علیہ السلام د بچ کولو دغه د ملګرونه الباقین اغباقی پاتې دکلی ان فی ذلک بشک بدی کې آیه نخشته ده استاسو لپاره چې سبق دیواله وما كان اکثرهم خندي اکثر د خلقنا مؤمنین ایمان والا وان ربک وبشک استرب له العزیز الرحیم استرب دور ورم ده او مهربان ده بچا چې مهرباني کوي نو څوک یې منع کولی نشي او بچا چې عذاب راولي څوک چې عذاب نشي بندولی. اوس دې کې د دې سبق کې لارښوونه چې د نوح علیه السلام قصه ده موږ له په دې کې څه سبقونه راغلل. یو سبق پکې دا دی چې رسول ګوره قومونو ته د هدایت دپاره رالېږلی کېږي د دې لپاره چې خلک د الله د عذاب نه بچ شي. هلکه بیا دویمه خبره ده چې څونه پیغمبران تېر شوي هغوی د شرک د عقیدې نه خلک منع کړی دی. درېیمه خبره ده چې د قوم اصلاح بهترین انداز باندې چې کوم سړی کولی شي نو هغه پیغمبران کېدی شي. په دې کې دا چې انسانانو اصلاح کوي نو انسانان به ورته راولي ځکه چې د کوم قوم سړی هغه د خپل قوم خلکو ته صحیح خبره کولی شي. د دې اوس پیری پیغمبر چې پیری د انسانانو د ضرورتو نه څه خبر دی ملایک د انسانانو د ضرورتو نه څه خبر دی نو په دې وجه باندې د قوم اصلاح په بهترینه طریقه د قوم سړی کولی شي نو په دې وجه باندې د قوم نو د پیغمبر رالیږي. بله خبره ده چې رسولانو همیشه مخالفت برداشت کړی دی لهذا په مخالفت باندې به خپله سینه هم نه خرابوي او د چا په پروپیګنډو باندې به ځان هم نه ستړی کوي د خلک پروپیګنډې کوي خلک په تا الزامات لګوي خلک تا په لار کې د کاڼي اچوي نو صبر به کوي. ټیک شو صبر به کوي. رسولان همیشه د مخالفت په مقابله کې څه کوي په خپل حق باندې ولاړي په شا کېږي نه او حق خبره رسوي خلکو ته. بله سبق په دې قصه کې زموږ دپاره دا دی چې کافران په کومه زمانه کې د پیغمبر مقابله کړی تباه شوي دي نو په دې زمانه کې چې کوم خلک د پیغمبر مقابله کوي هغې تباهي مقدره ده لهذا د کافرانو سره ملګرتیا مه کوئ. اومه خبره ده چې همیشه دپاره په اسلام چې کوم خلکو نم کړی غریبانو کړی مالداره خلک هغوی د خپلو پیسو د خپل جایدادونو د حفاظت دپاره منافقت هم کوي دوکه هم کوي بېوفایي هم کوي خیانت هم کوي. همیشه دپاره په اسلام باندې نم چا کړی هغې خلکو کړی دی چې هغه څه دي کمزوري خلک دي مالی طور کمزوري خلکو همیشه په ایمان او په اسلام باندې څه کړی ننګ کړی او کافران چې دي مالی طور چې هر څونه مضبوطي خو هغوی په دې مسلمانانو پسې په هره زمانې کې ملنډې او خنداګانې پسې کړي. بله خبره زموږ دپاره په دې سبق کې دا ده چې موږ د هغې خلکو چې هغوی د دین کار کوي هغوی قرآن ښیي خلکو ته حدیث ښیي خلکو ته ښایسته اخلاق ښیي د هغې خلکو قدر پکار دی د هغوی بېعزتي نه دي کول پکار. او بله خبره زموږ دپاره دا ده په دې قصه کې زموږ دپاره دا وه چې د الله په نسبت باندې اصل اهمیت دا د ایمان دی او د تقوا دی. څه شي دی د ایمان او د تقوا دی. لهذا د ټولو نه لوی مال او د ټولو نه لویه ورکړه چې الله چاله کوي هغه د ایمان او د تقوا ژوند دی. نو دعا به کوو چې الله تعالی زموږ د ایمان سره ژوند او د تقوا سره چې کوم دی نو کردار نصیب کړي. او آخري خبره په دې کې زموږ دپاره دا ده چې کافران چې کافران نو که هر څونه نیت نیکي پاک او هر څونه رشته داران یې او هغه ډېر لوی لوی نیک عمله خلک خو چې سړی په خپل کردار یې نشته خپل عمل یې د ایمان سره نه دی نو د چا پلار تره ماما رشته داري چې دی هغه د عذاب نه نشي بچ کولی. ورنه د نوح علیه السلام زوی کنعان به الله تعالی د نوح علیه السلام په ځای بچ کړی وی
نو چې کنان یې بچ نه کړ د نوح علیه السلام زوی نو موږ به د کاکا صاحب او د بابا او د پیر بابا او د خپل کلي د صابیانتوب او د میاګلتوب او د سوادتوب دا به موږ چېرته بچ کړي لہذا په خپل کردار د الله د حکم د نبي د طریقې مطابق جوړو نو الله به کامیابي زموږ پوره راځي الله یې د عمل توفیق راکړي اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين